نو ګل لکه دو ګل دی یو چې لټوم ورلاندې بل دی زمونږ هغه چیلم په یو رنګ او ستاسو دا چې مې ولیده ده خو د نواب دیر د کلا نه ده خو د دیر نواب صاحب د کلا نه توپې په بډه ووالې را روان شو نه پېژنئ نه به پېژنئ یو 33 ټوپکي 33 کې ټوپک کې کارتوس واچئ لوډ یې کې نو چې ډس کوي نو ډزم کوي ورسره ګولی موزي یو غربین دی هغې کې بره نه بارود اچوي او یې ټکوي پکې نو چې کله په درز وکړي نو هغه صرف درز کوي خو یې کې ګولی دومره مني دا ټول څومره چې دا غربینان دي دې غربینانو تش درز کړی نور دی کې هېڅ هم نشته او اوس به هم دله ووایم چې دی به هم دا وایي چې هم نہیں تو کون اب نہیں تو کب او موږ به انقلاب راولو بس چې وایي چې پاخور د لوی شي غاښې مه ګوره او مومن د یوې سوړي نه یو ځلې ګزار خوري یو ځلې ټک خوري موږ تاسو ټول مومنان یو الحمدلله بل ټک له به یې نه پرېږدو که خیر زه نن د دې ځای خلکو له هم مبارکباد ورکوم او بیا زموږ چې کوم بچی دی زیدالله زه د ده د بیرسټر ما د ده سره هسې ډېر ملاقات به کم کېدو یا به زموږ مخکې د خبرې نه کولې خو چې کله د خبرې وکړې نو ما ولیده نو ما هغه وخت کې دی ومې زیدالله خان په کار دی چې ما ته مخکې روزي او زه په دې باندې خوشحال یم چې د الیکشن ته ولاړ دي اوس ستاسو ذمهواري ده یو خواته هغه خلک دي چې چا د ملک په کم 4 کاله کې ستاسو ملک جوړ شوی او 75 کالې شوي وو 2018 پورې د 2018 پورې د پاکستان قرضه 27,000 ارب روپۍ وه په کم 4 کاله کې هغه خلک راغل چې چا به ویل چې دا غله دي دا په 65 روپۍ لیټر کې پټرولو کې غلا کوي دا د بجلی 6 روپۍ یونټ کې دی غلا کوي دا د 600 روپو د وړو توړه کې دی غلا کوي دا په سویګیس کې دی غلا کوي دا په LNG کې دی غلا کوي موږ به د بجلی یونټ تاسو له په 2 روپۍ وای درکو موږ به د پټرولو لیټر په 65 نه په 40 روپۍ درکو یو 50 لکه کورونه به جوړو دي خلکو له به مفت ورکو نن زه د عدیدو تحصیل او د اوچ د خلکو نه تپوس کوم ما له یو 15 کورونه په 50 لکو کې وښیي که دلته چا جوړ کړي شته چېرته شته چېرته 1 کروڑ نوکرۍ وایي دا به مونږ وایي دې نوجوانانو له ورکوو هر سړي دا خیال و چې ګنې یاره یو نوکري به پکې زما هم ورسي او نوی پاکستان نوی پښتونخوا او د مدینې ریاست هیڅ چېرته هېڅ هم جوړ نه شول نه نوی پاکستان جوړ شو نه د مدینې ریاست جوړ شو نه انقلاب راغه او چې مې ولیده نو باچا وایي چې یا زمونږ هغه د نوخار وزیر اعلی او بل ستاسو دا وزیر اعلی نو ګل لکه دو ګل دی یو چې لټوم ورلاندې بل دی زمونږ هغه چیلم په یو رنګ او ستاسو دا چې مې ولیده ده خو د نواب دیر د کلا نه ده خو د دیر نواب صاحب د کلا نه توپې په بډه ووالې را روان شو ما ورپسې چې په کم رز د توپې راوچتې کې او ده په توپې په بډه والې پاک کرس باندې ما ته دې اطلاع راکړه د ملګرو د بره دیر او د کوز دیر فوراً په اسمبلی کې مې په کال اټنشن نوټس جمع کړه ما یو د نه لرانه ما که غل ډېر زورور دی خو ما دا یاد ساته څوکیدار هم خپل سر په تلي کې ګرځوي څنګه د دغې څیزونو پروا نه کوو نو چې خبر شومه 2 ګنټې بعد راله بیا دیر خلکو اطلاع راکړه وایي هغه شیخ وایي میوزیم ته یې وړه وایي دا خو موږ دلته راوړو موږ خو کور ته نه وړه ما ډېر غم یې و در سره چې دلته نه دې راوچت که اوس دې دلته نه ایسته ما غم یې مه کوه دا ورځ به هم خدای راولي چې دا به دله په سټ ږدم او انشاءالله بره به یې واپس کلا ته رسم ما له دا شی نه معلومه ما به ویل مې د سوات خلکو ای زورورو زمونږ د نوخار هغه خو هم زورور دي ای خو چیلم استاز پاس کړی خو ستاسو د هیله مې کتل مجرته اوس څه شی د دې اړخه څه څیز راغلی و والله که دی دا د الله احسان دی مسلم لیګیانو شین پوشان چې چېرته ناست دي ما به دی له ویل مې دا یاد ساتئ مسلم لیګ اوس هغه هومیوپیتک مسلم لیګ نه دی پاتې مسلم لیګ اوس هغه فزیشن مارکه مسلم لیګ نه دی پاتې
اوس په دې کې بیرسټران هم دي او سرجنان هم دي ولا دا خولې ماتولو چلم ورځي د ګنډلو چلم ورځي ما به دې لویل ما کله چې دا محمود خان به ناسته نو د ده به دا په اسملا کې د یو ځلې څه بګته وویله هلته کې مې ودرو ما ودرېږه د ده تقریر ما روان براه راست 8 منټه ودرو هغې نه بعد دته بیا د زمري زړه که چا ورکړی وی دی به بیا اسملا ته نه راته روزانه به یې تپوس کولی وی نوخارۍ راغلی دی که نه دی په دو باندې ما په کم 2 کاله چې تر کومې زه ممبر وم همدا ډیوټي مې پرې کړي دی زما سیټ ته دومره کتلي چې دومره ذات هم د هېڅ شي ته نه دي کتلي او په دې باندې ما هغه عینې مې ورته خولي چې دی له هېڅ چا هم نه خولې ما به دی لوی مې یاد ساتم مې کور کې چې د سره ښځه هم جګړه کوي او هم دله اواز درکوي چې هغه د اختیار ولي راغی دوستانو یاد ساتئ اوس دا خلک د دې دور لړو یاد ساتئ زه سوال کوم د هغې کسانو نه یا که د محمود خان سره دي یا زمونږ د نوخار پرویز خټک سره دي او یا که اوس هم په خپله زړه پاټی کې دي زه به تپوس کوم تا خو ویل چې زه به پټرول ارزان ورکوم تا خو ویل چې زه به بجلي ارزانه ورکوم تا خو ویل چې زه به 3.5 ډیمونه راوړم ما سره به د سایفر خبرې نه کوې ما سره به د انقلاب او د اپسلوټلی ناټ خبره نه کوې اپسلوټلی ناټ خو زما لیډر په هغه وخت کې ویلی و چې کله امریکا مخامخ ولاړه وه چې کله امریکې ویل چې ته به ایټمي دماکې نه کوې زما لیډر وی چې نه امریکې ویوره چې انډیا 15 کړي نواز شریف به 6 دماکې کوي اپسلوټلی ناټ خو زه نه وایي منګه چې دا موټرویز جوړول دي ته خلکو به ویل چې نواز شریف په دې ملک کې یو معاشي انقلاب راولي لګیا دی شیخ رشید د ده بیان په سټیټمنټ په ریکارډ باندې دی د دې شاه محمود قریشي ریکارډ باندې بیان پروت دی دوی به ویل وی نواز شریف په 90 کې چې کم پالیسیان په دې ملک کې راوړي وي هغه زمونږ نه کوریا اوچته کې کاپي پیسټ کې نن کوریا چرته ولاړه ده او نن پاکستان چرته ولاړه ده د پاکستان خلک لګیا دي په ډوډۍ پسې ګرځي ټیک ټاک ملک روانو پټرول ارزان ګیس ارزان بجلی ارزان ډوډۍ ارزانه د وړو توړه ارزانه ژوند ارزان دوایي ارزانه او د دې حکومت راغی نو چې د پیناډال پلته د 10 روپو نه 100 ته ورسېده نو د دې وزیر اطلاعات اډبو چودھری به ویل وایي که دا دوایي لږه ګرانه شوه نو څه قیامت راځي شیخ رشید به ویل وایي که لږه غوښه وایي ګرانه شوه نو څه قیامت راغی د دې زمونږ سپیکر صاحب به ویل وایي د 2 په ځای باندې یوه ډوډۍ خورئ د یوې په ځای نیمه خورئ او ماسی چوکت یوسفزۍ به ویلې وایي ډالر چې ګرانېږي وي دې سره ارزاني راځي زه نه پوهېږم چې کم آینسټاین یې راوستي او دی به انقلاب ما به عمران خان ته په ډومبی ورځ وې ما که ستا دا خبره لږ ساعت ته ومنم چې ته به انقلاب راولې یا ته په دې نیت راغلی چې انقلاب به راشي یا به انقلاب راولم لږ ساعت ته یې که ومنم خو ما را تا سره چې کم مال ګرځي دا د انقلاب والا نه دی دا خو ټول همغه دي وایي هر مال 2 روپۍ دا خو ټول مال لکه ما کتل پرون مې د انقلاب خبرې کولې ضیاءالله بنګش ته مې کتل ورسره اشتیاق ورمړ ته مې کتل یو طور کونډه برې ته پرېښي و نصیر خان د هغه جنوبي اوضاع نه پاس شوی هغه ته مې کتل پرون د پرویز خټک په څنګ کې ناست و چې هلته نه وتې دي ټلیفون مې وله وکړه مهیره هېڅ بدله نه وایم خو د بې غیرته به فټېمو څه والله تاسو همغه خلک وایي چې تاسو به ویل چې خان کے لیے جان بھی حاضر ہے ایمان بھی حاضر ہے بیا دا سړی دا ستاسو وزیر اعلی دا زمونږ د نوخاره چیلم استاد په دو باندې چې اخر هم تاڼې ته نه بوتله مړه نو لږ خو به مو د خپل لیډر سره وفا کړې وه چې کومې پارټۍ ته وزیر اعلی کې راتلونکي یاد ساته زمونږ د نوخار هغه وایي زه بیا وزیر اعلی یم تاسو به مو اورېدلي نو ما چې ته وزیر اعلی نو په دې الیکشن سټې ولې یېلې بیا کله یو ځای درخواست جمع کوي کله بل ځای درخواست جمع کوي وایي موږ د الیکشن پوسټپونډ کوي واورې ورېږي یخني ده
ما ټینګ شه محمدین ته چې دې راکاږي سا دین ته ته زمانګ نه چې ضمانت مې د لزبت نه کو مقابله مې الله په فضل ما سره راغلی ده هم په صوبایي هم په قومي انشاءالله یاد ساتئ د عزیزو خلکو پښتنو که خیري ده دعا راپسې کوئ وی سوره په ګولو راشي د بېننګۍ اواز دې رامشه میینه او زما سټیج سیکرټري صاحب زما ټول شعرونه وویل ما له یو هم پرې نه پوهېږم زه به دا وایم چې دغه سړی د دې ضمانتونه به ضبطوئ انشاءالله دا همغه خلک دي چې دا د خپلې پارټۍ نه شول دا د خپل لیډر نه شول دا د خپل قام نه شول دی د خپل حلف نه شول دا به زما څه شي دا به ستا څه شي او دا به د دې صوبې څه شي خبره به د صوبې ځکه کوم چې دا صوبه چې کله په 2013 کې د حیدروتي حکومت ختمېده په دې باندې 33 ارب روپۍ قرضه وه 33 ارب روپۍ او چې کله تېنه چیلم استاذ کوزېده بیا د هغې نه پس دا بل ته محمود خان ته کوزېده نو 1000 ارب روپۍ مقروضه ده تپوس کوئ ځوانانو تاسو له وایم پښتنو تاسو له ماشومانو تاسو له وایم چې محمود خان ویني او که پرویز خان ویني او ورسره که د انقلابیان ویني دی نه تپوس کوئ چې د صوبې د 1000 ارب روپۍ چا وخوړي زما د هلیکاپټر 15 کاله لکه د چینچي رکشې چا لوزولی دی زما دا صوبه ولې بدحاله ده نن د ترکۍ په لار کې زما پښتونخوا د ټولو وروستو ولې پاتې شوه نن زما د صوبې د خیبر پښتونخوا تعلیمي نظام د ټولو لاندې ولې دی نن زما د صوبې د هلت نظام د ټولو نه لاندې ولې دی وی مونږ صحت کارډ ورکړی صحت کارډ یاد ساتئ دا د نواز شریف منصوبه وه موږ راوړې وه دوی په صحت کارډ باندې غلا کړي ټګۍ کړي ډاکې اچولي زما په صحت کارډ په شناختي کارډ کې که زه به د ټوخي او د سینې علاج ته لاړم او چې واپس پر هسپتال نه راوتم زما د کارډ نه به 8 لکه روپۍ ایستې وې دا به د محمود خان او د پرویز خان اکاونټ ته تللې دا داسې لوی لوی ډاکوان دي تاسو خلک په دې پوه نه دا هغه انټرنیشنل غله دي د انډیا هغه فلمونه به مو کتل وایي چاچي 420 دا هغه چاچاګان 420 دي د دې په غلا کې چې کومه زده ده دا په هېڅ شي کې هم نه ده نو پښتنو یاد ساتئ د خپلې صوبې دپاره دې کې هېڅ شک نشته را روان دور را روان وخت دا د شنې جنډې دی نواز شریف ستاسو د 4م ځل د دې ملک به وزیر اعظم جوړېږي د هغې وجه دا ده وڅوک سره په دې وایم چې بل څوک شته نه بل څوک پاتې نه دي څوک به وزیر اعظم جوړېږي چا کې دومره توان شته کم سړی دی چې هغه وایي چې زه به دا ملک د دې ګرانۍ نه وباسم د دې مشکلاتو نه به وباسم پاکستان له خو چا قرض نه ورکولو چا ورسره د IMF قرضه نه ساین کوله ځکه چې یو قرضه د IMF عمران خان په فروری 2022 کې دستخط کړه د هغې نه بعد په پاکستان کې د قرضو توان نه دی پاتې دا ملک دومره قرضدار شو چې تا له اوس څوک پیسې نه درکوي تا سره څوک لین دین نه کوي نواز شریف چې راتله دې ملک ته هغه یو معاهده د سعودي سره او د UAE سره کړې ده انشاءالله پټرول به دله ارزانه وکړي نواز شریف دویمه معاهده د سی پیک د روانېدو او د ارزانې بجلی د چاینا سره کړي ده دې ملک ته راغلی بجلی به دله ارزانه درکوو که خیر انشاءالله نواز شریف څلورمه معاهده هغه د قطر سره کړې ده تاسو له به انشاءالله ګیس میلاویږي او ارزان ګیس به میلاویږي نن 15 کاله وشول ستاسو په دې ځای کې چاته د سوی ګیس کنیکشن میلاویږي بند دی پې ټول ملک کې بند دي د هغې وجه دا ده چې 4-15 کاله په دې ځای کې چا نوی ایکسپلوریشن نه کوو د منګه چې کوم ګیس امپورټ کولو د شاید خاقان عباسي په دور کې هغه وخت کې په $3-4 باندې میلاوي دی وی په دې کې دی غلا کوي او عمده انقلابیان چې راغل دی بیا په $58 باندې بیا اخیستله تش دروغ جی تاسو د غربین ډز به اورېدلی غربین نه پیژنئ نه به پیژنئ یو 303 ټوپکي 303 کې ټوپک کې کارتوس واچئ لوډ کې نو چې ډس کې نو ډزم کوي ورسره ګولۍ موزي یو غربین دی هغې کې بره نه بارود اچوي او یې ټکوي پکې نو چې کله په درز وکړي نو هغه صرف درز کوي خو یې کې ګولۍ دومره مني دا ټول څومره چې د غربینان دي دې غربینانو تش درز کړی نور دی کې هېڅ هم نشته او اوس به هم دله ووایم چې دی به هم دا وایي چې هم نہیں تو کون اب نہیں تو کب
او موږ به انقلاب راولو. بس جی وایي چې پاخور د لوی شي غاښې مه ګوره، او مؤمن د یوې سوړي نه یو ځلې ګزار خوري، یو ځلې ټک خوري. موږ تاسو ټول مؤمنان یو الحمدلله، بل ټک له به یې نه پرېږدو که خیر. زما در سره واده ده انشاءالله موږ به دله ارزانه، موږ به دله مهنګایي ختمو، ایز ا هول مهنګایي به دله ختمو، ارزانه ډوډۍ به دله میلاویږي، کار به روانېږي، سړک به مو ټیک وي، بجلي به مو ټیک وي، اسپتال به مو ټیک وي، پولیس نظام به دله بهترین نظام درکوو انشاءالله، او ستاسو ایجوکیشن نظام به ټیک وي که خیري که الله ته منظور وي. تاسو صرف دومره واده وکړئ، منګه پنجاب والا خلک ویښ دي، ای به په پنجاب کې ځان له بندوبست وکړي، پښتنو تاسو به ویښېږئ، تاسو له ویښېدل دي، تاسو د شنې جنډې حکومت ته راولئ. موږ له مو اکثریت راکړه، واده در سره کوم انشاءالله، تاسو راله دی پاس کې، زه به یې دله انشاءالله وزیر رالیږم. چې څوک وایي چې یاره زه به دا زیدالله له کمپین هم کوم، دله به سپورټ هم ورکوم، او د ده د کامیابۍ دپاره به د الیکشن په ورځ پوره بھرپور کردار هم ادا کوم. هغه لږ ما سره لاس پورته کوي، کاکا مینې له ګورم هغه ورسره هم درېده. دا زلمي ځوانانو تاسو له هم وایم چې څوک وایي چې دا الیکشن د ده نه دی، دا زما دی، د دواړه لاسونه پورته کړي. زه اوس یې ولله ښه مزېدار وټکوی. الله پاک دې تاسو خوشحاله او آباد لري، د عزت شملې مو پورته. دا مجلس زمونږ نن لږ غم وځپلو، کني دا به ډېر زیات مزېدار او ډېر خوند به یې کړی، خو زه به انشاءالله د زیدالله جلسو له دوباره بیا هم راځم. دا زما بچی دی، دا زمونږ اولاد دی، زمونږ رواره دی، د ده نوټیفیکیشن هم شوی دی د مسلم سټوډنټ فیډریشن دپاره. مریم نواز بیبي دی په خپل ټیم کې غښتی دی، او انشاءالله موږ ولې دا ویلي دي چې زیدالله به د دې صوبې زلمي ځوانان د کالج د یونیورسټۍ دا به راویښئ، دا شین پوشان دا زمري دا به د قائد اعظم فوج جوړئ او د خپل وطن دفاع به کوي. نو انشاءالله دې به غورځېدو له نه ورکوو. تاسو ټول زنده‌باد، شین پوشان زنده‌باد، مسلم لیګیان زنده‌باد، زما د دیزو زلمی ځوانان زنده‌باد، اختیار ولی خان زنده‌باد، اختیار ولی خان زنده‌باد، نرولی پختونولی، نرولی پختونولی، نرولی پختونولی، ډېره مهرباني.